مونږ په خبره نه پوهیږو. یو مولا مسله کوله چې کم شی چې ونیسئ نو بیا یې پرېږدئ ما. مطلب یې دا و چې کومه نیکي یو ځل شروع کړي نو بیا هغه نیکي پرېږده ما. خو هغه مولا اختصار نه کار واغستو چې وروڼو چې کوم شی ونیسئ بیا یې پرېږدئ ما. دغسې پکې یو ناستو هغه واورېده وی والله چې کوم شی ونیسم چې زه بیا پرېنهدم. په لاره روان دی یو سړي نه خر وتښتېدو. دته یې وی بچیه لږې راواړوه. ده ورپسې منډه که چې منډه که خر مخکې دی ورپسې بل څه یې لاس له ور نه راغه د خر لکه یې لاس له ورله لکه یې ونیوه. او چې د خر لکه یې ونیسي خو هغه لتې کي که نه دواړه لتې شو. اوس خرې په لتو وایي او د لکه یې ټینګه کړې ده چې که پرې مې خوا نو د ملا په مسله مې عمل نه راځي ځکه چې ما وعده کړې ده چې کوم شی ونیسم بیا نه پرېږدم. غاښونه یې پې ټول مات کړه خر په لتو لتو. ملا له راغی او بېتابه پرېوت چې ملا صاحب خدای دې کور وران که په دغه مسله چې تا کړې وه چې کوم شی ونیسې بیا یې مه پرېږده. سړي نه خر تښتېدلی او ما رانیوو چې لکۍ نه مې ونیوو که مې پرېښوی خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو او چې مې نه پرېښو زما یې دا حال کو ټول غاښونه مې مات کړه. ملا ورته ویل خدای دې کور وران که. نو زما د مسلې دا مطلب و چې د خر لکۍ ونیسې نو بیا یې مه پرېږده. نو مونږ هغه قوم یو کم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه پرېږدو. روام چې ونیوه بیا یې پرېږدو. منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو. حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي. حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال راغی؟ نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه تبلیغي جومات کې شي صاحبه سیروزې ولګوي چې لو ته لاړ شي چې په بله ورځ یې ګورې بیا د بازګل کوتک ته جوړي هلکه څه بلا در باندې وشوه بیختي وځه او یاره بس خو الله مجبوري. نو نیک کارونه مونږ چرې ونیوه بیا یې پرېږده لیکن بدایم چې نیولي دي بیا یې نه پرېږده. نو زما عزیزانو زمونږ عقل شته نه. عقل کې خو به د هغه سړي څه راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه څه سوچ سمجھ خو پکې وي که نه. قرآن کې راغلی دي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. زه به تر هغې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې تر څو مې هغې ته رسول نه یې لېږلی. تر هغې پورې به زه دې قوم ته عذاب نه ورکوم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دی. دا مصطلح رسولان نه دی مراد. زه به تر هغې یو قوم له عذاب نه ورکوم چې څو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه یې ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې که یو پیغمبرم دنیا ته نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو په عقل باندې به د خدای پیژندی. وګوره ابراهیم علیه السلام معصوم بچی دی نورې ولیدو قال هذا ربي دا زما خدای دی. فلما فلا چې نور پریوتو ابراهیم علیه السلام قال لا احب الافلین فنا کېدونکې زما خدای نه دی. سپوږمۍ ولیده هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلین. معصوم د غېږې بچی ته په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لازوال ذات ته الله موجود ذات ته افنا کیږي نه. نو که پیغمبرانو کې یو هم نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو چې
چې په عقل کامل بده خدای پیژن دی. لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله و، څه کم زیات. دې ته زمانہ د فطرت وای. په دې 600 کاله کې پیغمبر نه و. اوس علما وایي چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوي دي. ما په خبرو پوهېږئ؟ خبرې ګرانې دي، مشکله ده چې پې پوهېږئ. ماما دا خبرې داسې دي، وایي دیدن مې کور ته ولا یوړو، په قدرمن اشنا مې ځان بې قدره کنه. تاسو پوه شئ؟ اوس فطرت الوحی علما لیکي چې په دې 600 کاله کې دا زمانہ د چا په منځ کې وه؟ په زور ووایئ. دې 600 کاله کې چې کم خلق پیدا شوي او مړه شوي دي، نو دوی له خو پیغمبر نه و راغلی کنه. نو چې پیغمبر را نغی، هدایت ورته نه رسېدو او بیا دوی بې هدایت نه مړه شو، نو دوی بیا جهنم ته لېږل دا زیاتی نه دی؟ الله به دوی جهنم ته ولې لیږي؟ ځکه چې پیغمبر یې ورته نه دی را لېږلی. پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی، بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق تله پکارو. پیغمبر را نغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي؟ دلته هم دا جواب دی چې دا زمانہ د فطرت الوحی وه. په دغه زمانہ د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي، یو خدای دی. خو چې دومره په دماغ کې راغلی